پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بل هیڅ موقع باندې د خپلې زندګۍ دپاره دعا نه ده غوښتلې، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام چې به دعا د زندګۍ غوښتنه وی خدایه ماله ژوند راکړي که زما په ژوند کې خیر او خدایه مرګ راکړي که زما په مرګ کې خیري. خو د رمضان مبارک میاشت چې به کله نږدې شوه او څومره نږدې به شوه را کومه موجوده میاشت چې نو دې ته د شوقدر میاشت موږ پښتو کې وایو او دې ته شعبان وی او د دې نه شاته چې کومه میاشت وه دې ته رجب وی. نبی علیه الصلاة والسلام چې به د رجب میاشت ولیده نو لاس به یې پورته کړل، ځکه د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه چې کله به یو میاشت ولیدی شه نو نبی علیه السلام به لاس پورته کړل او هغې کې به دعا د الله نه غوښتنو د رجب په میاشت کې به نبی علیه السلام لاس پورته کړل، اللهم بارک لنا فی رجب او شعبان، الله موږ له د رجب او د شعبان په دې میاشتو دواړو کې برکت واچوي، وبلغنا الی رمضان، او الله موږ رمضان ته ور ورسې. د دې نه پته لګي چې را کومه میاشت را روانه ده د رمضان مبارک نو انتهایی اهم ده، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به 2 میاشتې مخکې دې ته د رسېدو دپاره د رب کائنات نه دعا غوښته. او تابعینو کې یو تابعی د ابن الفضل ورته وایي، د خپل دور د تابعینو ذکر کوي چې کانو یدعون الله 6 اشهر، دیو به 6 میاشتې مخکې د الله نه دعا غوښته چې خدایه موږ رمضان ته ور ورسې، او کله به د رمضان مبارک میاشت راله او په هغې کې به یې د الله تعالی عبادات وکړل، نو بیا به 6 میاشتې د الله نه دا سوال کوو خدایه د رمضان عبادات اوس زموږ نه قبول کا. د دې نه پته ولګېده چې څومره زموږ متقدمین او پخواني مشرانو د کال 12 میاشتې به د رمضان دپاره دا سوال او 6 میاشتې رمضان ته د رسېدو او 6 میاشتې بیا د رمضان مبارک د دعا او د عباداتو د قبلېدو دپاره به دعا وه، نو څومره اهتمام به د دې میاشتې زموږ اکابر کوو مخکینو خلکو به کوو. اوس موږ چې کله رمضان مبارک راځي هغه میاشت راځي چې د هغې انتخاب رب کائنات د عظیم کلام د نزول دپاره کړو چې هغه راځي نو موږ ورته هغه پریشان یو. یو کس دی او د رمضان مبارک میاشت تېره شوه، زموږ حال دا دی چې کله د رمضان مبارک میاشت تېره شوه د وړوکي اختر سهار دی او دی لګیا دی جاړي، یو دیوار ته او لاس یې پورته کړی دی رمضان رمضان رمضان، چا ورته وي چې اشنا خفه کېږه ما الله به یې کال له بیا راولي نو ده ورته کنسل وکړل. هغه ورته یې ولې کنسل کې؟ ځکه ته رمضان رمضان کې او په رمضان پسې خفه یې، ځکه پرون تېر شه نن د وړوکي اختر ورځ ده. وی زه رمضان پسې نه یم خفه، صرف په دې خبره باندې خفه یم چې آینده رمضان ته بیا یو ورځ کمه شوه بیا راتلو والا دی. په دې وجه باندې زموږ حال دا دی او صحابو او تابعینو به 6 میاشتې دې ته رسېدو دپاره سوال کوو او 6 میاشتې به یې د ډېر عباداتو د قبلېدو دپاره بیا د رب کائنات نه سوال کوو. دا هغه میاشت ده چې رب کائنات پکې د عظیم کلام نازل کړی، شهر رمضان الذي انزل فی القرآن، میاشت رمضان هغه چې دی کې قرآن کریم نازل کړی شوی دی. د دې آیت نه موږ ته یوه بله خبره سمجھ ته راله او دا موږ په دې باندې پوه شو چې قرآن کریم دا یو څومره عظیم دوست دی انسان او دا یو څومره وفادار کتاب دی. ګورې نن موږ ته د دې قرآن کریم وفا نه ده معلومه، په دې وجه باندې موږ ناشنا کړی دی او موږ پرېښودی دی.